نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. په مخکینی آیتو کې الله جل شانو د توحید بیان وفرمایي او بیا په مابینځ کې یو څه د یهودیانو صفات او د مسیحیانو غلط عقاید او د هغو تردید الله جل شانو بیا په مابینځ کې وفرمایي او د دنیا بې ثباتي او د دنیا حقیقت او د آخرت رغبت د دې د بیانولو بعد بیرته الله جل شانو د توحید مضمون بیانوي او په یو ډېر خاص انداز باندې بیانوي. پر دې باندې درې ګواهیانې ذکر کوي او د دې سره سره د تیر درس چې کوم آخري آیتونو په هغې کې الله جل شانو د متقیانو خلکو دا صفت بیانوي چې دوی به پروردګار ته خواست کوي. اوس هغه پروردګار څوک دی، هغه څنګه پروردګار دی، د هغه پروردګار بیان کوي. د سوره ال عمران 13 نمبر آیات دی، په 48 نمبر صفحه کې په درېیمه لیکه کې دغه آیات شروع کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله جل شانو فرمای شهد الله گواهی ورکي انه چې کیسه ده لا اله نسته د بندګۍ حقدار د یو چا بندګي دی نه کیږي الا هو مگر سوای ده والملائکة و اولو العلم فرشتي او اهل علم داغه گواهی ورکي قائما بالقسط الله جل شانو حاکم دی په انصاف باندې په عدل باندې قائم دی په عدل او په انصاف باندې. لا اله نسته د عبادت لایق د یو چا بندگی دی نه کیږي، د یو چا قانون خبره دی نه منل کیږي و یو چاته دی په غم او په شادي کې انسان تم او امید نه کوي. د سوره ال عمران په شروع کې د الہ معنی موږ په تفصیل سره کړو. نو الہ نسته الا هو مگر صرف دی العزیز د ډیر زبردست غلبې والا دی، الحکیم د حکمت والا دی. ان الدین بشک دین عند الله د الله په نسبت باندې الاسلام اسلام دی، یعنی مقبول دین د الله په نسبت باندې اسلام دی. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه دی کړی هغه کسانو چې کتاب ورکول سوی دی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر د دې بعد چې ودی ته علم ورکول سو بغیا بینهم د خپل مابین د سرکشي د وجې ته اختلاف کړی دی. ومن یکفر بآیات الله او کوم څوک چې انکار کوي د الله د آیاتو د الله د حکمو فإن الله بشک الله سریع الحساب ډیر ژر حساب اخیستلو والا دی. فإن حاجوک که چیرې دوی د تا سره حجت بازی کوي، دوی د تا سره بحث و مباحثه کوي فقل ورته ووایه اسلمت وجهیه ما تابع کړی دی خپل مخ، ما پر حواله کړی دی خپل مخ خپل ځان لله صرف الله ته ومن اتبعن او هغه هم کړی دی چې کوم څوک زما اتباع کوي. وقل للذین ته ووایه هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې هغو ته کتاب ورکول سوی دی والامیین امیانو ته ووایه چې کتاب نه دی ورکول سوی یا امپړو ته ووایه چې کتاب ویلی نه سي امپړه خلک دي. اسلمتم آیا ته اسلام راوړئ ته هم تابع کیږئ. فإن اسلموا که چیرې دوی تابع سي یعنې دوی اسلام قبول کړي فقد اهتدوا نو دوی پر سیده لار باندې سو. وإن تولوا که چیرې دوی مخ واړئ نو ستا په ذمه باندې فإنما عليك البلاغ خالی رسول دی ستا په ذمه باندې. والله مخته چې دی الله جل شانو بصیر بالعباد د خپلو بندگانو سره به ګوري، بصیرون په نگاه کې دی بالعباد خپل بندگان. الله جل شانو چې دغه آیات کې په کوم انداز باندې د توحید بیان کړی دی په هغه انداز کې یو طرف ته توحید ثابت کیږي او بل طرف ته د گواهانو غټ فضیلت او غټ عظمت ثابت کیږي. په گواهانو کې درې گواهان دي. یو الله جل شانو خپل ذات یاد کړی دی، خپل ذات په دې معنی یاد کړی دی چې د الله جل شانو چې کوم مظاهر دي، کوم مصنوعات دي، کوم کائنات چې الله جل شانو پیدا کړی دي دا د الله دی او دا پر دې دلالت کوي چې د الله سما سي او بل څوک د عبادت حقدار نشته. نو ګواه الله په خپل گواهی ورکي یا چې کوم کتابونه او آسماني تعلیمات او دارنګه رسولان انبیا دا چې راستول سوي دي دا الله راستولي دي. نو چې الله راستولي دي ګواه الله په خپل د خپل توحید گواهی ورکي. نو دا د الله د گواهی مطلب سو. او دارنګه د فرشتو گواهی، د فرشتو گواهی په دې معنی ده چې فرشتي د خدای پاک د کائناتو د چلولو چې کوم نظام دی داغه اهل کاران دي الله مقرره کړی دي، الله واري وت خپل کار وکړی دي.
نو فرشتو چې دی د خدای پاک قدرت او طاقت او عظمت هغه په خپل سترګو لیدلې دي. په دا وجه فرشتي گواهی ورکوي د سترګو د دا گواهی د فرشتو چې د الله سما سوا د عبادت حقدار بیا بل څوک نشته. او درېمه گواهی الله د علماو ذکر کړی د اولو العلم. د علماو سمورات د اولو العلم سمورات د علم خاوندان یعنی نبیان او علما کرام. په دې باندې د علماو د انبیاو ډېر غټ فضیلت دی او بلکې د الله جل شانو د گواهی ضرورت کا سستانه. الله جل شانو په خپل معبود دی. د الله جل شانو گواهی چې ذکر کړی ده هغه په دې وجه باندې چې د دار روانو دوه گواهیانو فضیلت او عظمت په ثابت کی او په هغه کې د فرشتو گواهی چې ده هغه هم د سترګو د گواهی ده. هغه یو قسم تصدیق دی. اصل چې دی اولو العلم د اولو العلم د گواهی چې کوم فضیلت دی هغه په دې آیات کې ډېر په وضاحت باندې ثابت کیږي. ورنه د ملائکو عظمت او د الله عظمت هغه ور چاته معلوم دی. نو د اهل علم سمورات انبیا او علما دي. بعضی مفسرین وایي چې د اهل علم سمورات عام سړی چې پر صحیح علمي اصول باندې غور و خوض او نظر و فکر په کائنات کې وکي هغه په دا کې داخل دي. هغه په اولو العلم کې دي. بهرحال راجع قول خو هغه بل دی د دې انبیا او علما مراد دي. دغه آیات شان نزول چې دا څنګه نازل شو د دې په باره کې بعض مفسرینو دا واقعه ذکر کړې ده چې د شام یو دوه ډېر تکړه يهودي علما په سفر تلل مدینه منورې باندې ودرېدل. نو دلته چې دی یو څه پړاو کاوي په دغه کې د مدینې چې کوم ډبرې دي صحرا د درختې دي و دې ته چې وکتل نو دا یقین شو چې دغه علاقه ده چې په کومه علاقه کې د آخري نبي د راتلو پیشنګویي په تورات کې سوې ده. د دې بعد بیا په دام خبر سو چې دلته یو بزرګ سړی دی خلک یې نبی بولي. دوی بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام لرالو پر نبی علیه السلام چې نظر ولګېدی په پوسو چې هغه صفات خو تمام کیسته چې کوم په تورات کې د آخري نبی د پاره شول سوي دي. نو بیا رالو عرض وکي ولته محمد نبی علیه السلام ورته وو بیا ورته احمد نبی علیه السلام ورته وو که زه محمد موزه احمد بیا پښتنه وکړه چې مرده تاسو سوال کو کچیرته د دې صحیح جواب راکې نو موږ به ایمان راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې به پښتنه کوي نو دی ورته ویلې چې د الله تعالی په کتاب کې تر ګردو غټه گواهی تر ګردو غټه د گواهی آیات کم یو دی. د دې سوال په جواب کې دغه آیات نازل شو. نبی علیه السلام ودی دغه آیات وایي دغه دواړه يهوديان په دغه موقع کې مسلمانان شو. د دې آیات ډېر غټ فضایل دي. فضایل به مختراسي یواله ترجمه وایي شهید الله گواهی ورکي انه لا اله شان د دې صدا ده چې د الله ما سوا بل څوک اله نسته د ما سوا بل څوک اله نسته. والملائکه ملائکه او اولو العلم او د علم والا خلق اغم دا گواهی ورکي قائما بالقسط او دارنګ اله دی چې حاکم دی قائم دی په انصاف باندې په عدل باندې. لا اله الا هو بیا الله جل شانو فرمای د یو چا بندگی دی نه کیږي مگر سوا د اله معنا د ذات چې دغه عبادت کیږي دغه بندگی کیږي دغه خبره منل کیږي. په غم کې چې انسان د کومک تمه پیدا کیږي نظر اول ودته ځي او چې په خوشحالي کې انسان د شکرګزاري جذبات پیدا کیږي اول نظر دته ځي ودارنګ ذات الہ وای. نو دغه الہ بل څوک حق نه لري سوا د الله. الله دی الہی العزیز الله چې دی زبردست غلبي والا دی الحکیم د حکمت والا دی. د دې آیات په فضایل کې راځي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړی د هر فرض مانځ باندې سوره فاتحه آیت الکرسی او دغه د سوره ال عمران 3 نمبر آیت شهید الله او مخته بیا د نور آیاتونه راځي او 28 نمبر آیت قل اللهم مالک الملک او تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. دغه دوه آیات چې د هر فرض مانځ باندې وایي پر دغه ترتیب سوره فاتحه آیت الکرسی به دغه درې آیات. نو الله جل شانو به د ګردي ګناوي معافي او په جنت کې به ځای ورکي د داوی حاجتونو به پوره کړي. هغه کې کم سے کم حاجت چې دی د مغفرت کول دي. او دا رنګ په بل روایت کې دی هغه روایت پر بنیاد باندې بیا دا حدیث قدسی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خدای پاک دا فرمان دی چې کوم سړی د هر فرض مانځ باندې سوره فاتحه وایي آیت الکرسی وایي او د سوره ال عمران 3 آیاتونه وایي نو زبد د ټکانه په جنت کې جوړوم او هر ورځ به د تابع ور په نظر رحمت باندې ګورم او یا حاجتونه به پوره کوم د هر حسد د دشمن سبب پناه ور کوم او پر هر حسد پر دشمن باندې بده غالب ساتم. سوره فاتحه آیت الکرسی د ال عمران د 3 آیات د هر فرض منځ باندې کوم 3 آیات یو دغه 3 نمبر آیات یو مخته 2 آیات پر لوسی دي د قل اللهم سوینی سي تر بغیر حساب پوری 28 او 20 نمبر آیات. نو دا د دې آیات د یقینا ډیر غټ فضایل دي او د مسند احمد په یو حدیث کې دي مفتی شفیع صاحب لیکلي دي چې په عرفات کې رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیات وایي نو بیا ویلي
وانا علی ذلک من الشاهدین یا رب. دا شهید الله ولایت وی بیا دغه ویل. او د امام احمد په یو روایت کې دا خبره ذکر شوی د چې کوم سړی د دې آیت د تلاوت بعد دا وای چې وانا علی ذلک من الشاهدین، یعنی زم پر تا باندې گواهی ورکوم. نو د قیامت په ورځ به خدای پاک فرشتو ته وای زما بنده یو عهد کړی دی او زه د عهد پوره کولو والا یم، او په عهد پوره کولو والا کې تر ګردو زیات زه پوره کولو والا یم. په دا وجه زما دغه بنده په جنت کې داخل کړي. دا ډېر غټ فضایل دي د دې آیات. مخته الله جل شانه د مقبول دین بیان فرمایي چې کم دین الله جل شانه ته مقبول دی، کم دین د الله جل شانه خوښ دی. په دې باندې ګویا د توحید د مضمون تکمیل الله جل شانه کوي. ان الدین بشک دین عند الله، د الله په نسبت باندې الاسلام اسلام دی. د دین معنا څه ده؟ د دین معنا په عربي ډکشنری کې روش، چال چلن، طریقه، د ژوند تیرولو انداز و دې ته دین وای. او په قرآني اصطلاح کې د شریعت په اصطلاح کې دین و چی ته وای؟ دین و دا ته وای چې هغه اصول او هغه احکام، هغه تعلیمات چې تمام انبیاء کرام، یعنی د حضرت آدم څخه تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې د تمام نبیانو په مابین کې مشترک، هغه چیز دی. هغه مثلا دا دی چې د خدای پاک ذات جامع کمالات او د تمامو نقصانو څخه پاک دی. د سماسي او بل څوک د عبادت حقدار نشته. قیامت دی، حساب کتاب دی، جنت دوزخ دی، او دارنګه د جنت د دوزخ جزا او سزا، او په ژبه باندې اقرار کول، په زړه باندې تصدیق کول، نبیان منل، رسولان منل، فرشتي منل، پر دې باندې ایمان راوړل، دا چې دی دا دین دی. او د دې علاوه چې کوم نور احکام دي داغه د لپاره بیا لفظ استعمالیږي شریعت یا منهاج. شریعت یا منهاج دا بیا دغه احکام د لپاره بلل کیږي چې د تمام نبیانو په مابین کې موجوده خو، لیکن داغه کمیت او کیفیت به مختلف. مثلا روزي دی په یو امت کې یو رنګ دی، په بل امت کې په بل رنګ وي. د کپړو د صفایي مسلې یو رنګ وي، د لمانځو د عبادت مسلې بل رنګ وي، د زکات بل رنګ وي، د غنیمت بل رنګ وي، دا رنګ د نظر او د قسم او د کاروبار او د دې مسلې بل رنګ ولي. یو څه سختی به کې والا، یو څه به نرمي کې والا زموږ تر مذهب. نو د دا رنګ مسلو د لپاره بیا شریعت یا د منهاج لفظ استعمالیږي. دا خو د دین تعریف سو، د دین تشریح سو. دویم لفظ دی اسلام. د اسلام مطلب دا دی خپل ځان د الله حواله کول، خپل ځان د الله د فرمان تابعدار جوړول. د دې معنا په اعتبار باندې د هر نبی او رسول په زمانہ کې چې کوم خلکو ایمان راوړي د نبیانو او د رسولانو پر تعلیماتو باندې، نو هغه اسلام بلل کېدل، هغه مسلمانان بلل کېدل. ولی د الله احکام هغه اسلام دي، او د الله احکام منل هغه مسلمانان دي. ځکه په قرآن مجید کې دا رنګ آیات راځي، لکه د حضرت عیسی علیه السلام حواریین چې الله جل شانه ته وایي وشهد بأننا مسلمون، پروردګار ته پر دې باندې گواه اوسه چې موږ مسلمانان. او حضرت نوح علیه السلام وایي وما ته دا حکم سوی دی چې زه د مسلمانانو څخه ځان جوړ کړم. دا رنګ ابراهیم علیه السلام په خپله دعا کې ویلي چې یا الله ته موږ ستا دپاره مسلمانان جوړ کړې او زموږ د نسل څخه یو امت مسلمه پیدا کړي. نو د دې ګورد دغه معنا ده چې هغه خلک چې د الله د حکمونو ځان پابند کړي. د اسلام یوه بله معنا ده. دغه معنا په اعتبار باندې دغه لفظ خالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت لپاره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین لپاره مخصوص کیږي. هغه معنا دا ده چې د اسلام څخه مراد هغه دین، هغه شریعت دی چې هغه د ګردو اخري نبی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه ورکی، او تمام مخکنی شریعتونه منسوخ کړل د تمام عالم لپاره، د تمام انسانیت لپاره، او د تمام زمانو لپاره چې کوم دین دی تر قیامت پورې به و دغه ته اسلام وای، او د دې منلو والا ته مسلمانان وای. او د حدیث جبرئیل په هغه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام کوم مطلب بیان کړی دی، هغه دا مطلب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین جن مراد دی. بهرحال د عام چې کوم تعریف دی د هغه پر بنیاد باندې ګوره د نوح علیه السلام په وخت کې د نوح علیه السلام دین مقبول ولو، او د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د ابراهیم علیه السلام دین مقبول، د عیسی علیه السلام په زمانه کې دارنګه د نور انبیاء کرام په زمانه کې هغه دین مقبول چې هغه دی راوړی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوړل شوی قرآن او د سنت سره مطابق کومه زندگی ده و دا ته اسلام ویل کیږي. او د الله جل شانه دغه دین خوښ دی، د ژوند د تیرولو لپاره د الله دغه طریقه خوښه ده، د دې بعد بل طریقه نه ده خوښه. د خبرې خلاصه دا سوله چې د انبیاء کرامو دین هغه د الله جل شانه تر ګردو خوښه طریقه ده، د وخت د نبی طریقه د الله جل شانه تر ګردو خوښه طریقه ده. الله هغه طریقه قبلوي، د الله د ژوند د تیرولو هغه انداز قبلوي چې هغه د وخت د نبی د طریقې سره مطابقي. او چونکې زموږ نبی چې دی د تمامو نبیانو د پاره، د تمامو شریعتو د پاره، د تمامو ادیانو د پاره ناسخ دی،
د ده څه مخکې چې څه نبیانو کم ادیان کم تعلیمات راوړي هغه ګرده منسوخ دي. اوس به د ده سکه چلیږي، د ده د دین سکه به چلیږي. په دې وجه باندې د اسلام سماسیه وه یا د قرآن سماسیه وه یا د آن حضرت صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او د ده د سنت طریقې سماسیه وه. بله د ژوند تیرولو طریقه مقبوله نه ده. الله جل شانو یې قبلوي نه. الله جل شانو د دغه خبرې بیان د سوره ال عمران 85 نمبر کې هم کړی دی. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کم سړی چې د اسلام سماسیه وه یو بل طریقه د ژوند تیرولو دپاره خوښوي نو دا به د ده څه نه قبلول کېږي. د دې وضاحت سره او په دغه مختصر الفاظو کې په دومره اصولي انداز په دومره د ټوک انداز چې کوم بیان قرآن کړی دی د هغه څه په پوره وضاحت باندې د دغه ملحد نظریاتو او د دغه ملحد افکارو الله جل شانو خاتمه وکړه چې په هغه کې د اسلام د روادارۍ پر نامه باندې د اسلام د کفر د یوځای کولو کوشش کړی دی. د اکبر باچا چې کوم دین ولو چې هر مذهب که یهودیت که نصرانیت که بت پرستی دا د نجات ذریعه جوړېدلی سي. خالی یو شرط دا کې پکښې دی چې انسان به د نیکو اعمالو د ښو اخلاقو ځان پابندوي. نو دغه چې کوم دین ولو اکبر ایجاد کړی و اوس هم په مختلفو شکلو کې دغه دین موجوده دی. خلک پرچار کوي او خاص کر دا ابراهیمي کاکاډ دا چې د مشرق استاد امن دپاره چې کوم یو تصور یې جوړ کړی دی بظاهر خو فلحاله دا د جغرافیې پورې دی، ورنه مخته مستقبل کې به بیا دا پر عقایدو پر بنیاد باندې همي متحده عرب امارات چې دا کوم اوس حکمرانان دي د دې خلکو نظریه او مزاج هم دغه دی. دغه سوچ چې دی دغه نظریه چې ده دا اسلام یو خیالي شی ثابتوي. دا د اسلام اصولونه بالکل ورنړوي. د دې مطلب دا اصول چې اسلام یو دارنګه نظریه ده، یو دارنګه فکر دی چې هغه په هر کفر کې ځان ځایولی سي او هر کفر دغه جامه پر ځان باندې اچولی سي نعوذ بالله. لیکن د قرآن دغه آیتونه او د قرآن نور بېشمار آیتونه هغه دا شی په وضاحت باندې بیانوي چې د الله نافرماني او د الله فرمانبرداري دا دواړه په یوه شکل کې نشي سره راتللی. دارنګه د الله جل شانو فرمانبرداره مخلوق او د الله جل شانو نافرمانه مخلوق دا دواړو ته په یوه نظر نشي کتل کېدلی. د خدای پاک باغي، د خدای د رسول باغي او د خدای پاک دشمن، د خدای پاک د رسول دشمن دغه ته په یوه نظر باندې نشي کتلی کېدلی. دا د قرآن په دو ټوک انداز باندې په وضاحت سره په بېشمار آیاتو کې اعلان دی. هغه پر دا بنیاد باندې د انسان که پاته اخلاق هر څو ښایسته وي، پاته عمل کې هر څو ښایسته وي، الله جل شانو وایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. دارنګه خلکو به د اعمالو یو وزن هم نه وي چې کوم خلک د عقیدې په وجه باندې پاته سوي دي. نو دا د اکبر باچا او د دارنګه نورو نظریاتو ښکاره په وضاحت باندې تردید الله جل شانو په دارنګه آیاتو باندې کړی دي. د دغه رنګه نظریاتو ان الدین بېشکه دین چې دی عند الله د الله په نسبت باندې دین کولو نو هغه الاسلام و اسلام دی. یا دا معنا ان الدین المرضیه، ان الدین المقبوله، خوش دین مقبوله دین چې الله یې قبلوي هغه دین هغه چې دی د الله په نظر کې اسلام دی. اسلام معنا د دین پابندي کول، د وخت د نبی د طریقې پابندي کول. ومختلف الذین خبره مخکې د اهل کتاب په باره کې شروع وله. اوس بیا الله جل شانو وایي اهل کتاب چې خبره نه مني دا په دا وجه باندې نه ده چې دی معلومات نه لري، دی ناخبره دي، بلکې دی خو خبر دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کومې پیشنګویانې سوي ولې هغه لا ور معلومې ولې. دا دی چې ایمان نه راوړي دا د خپل بغاوت او د سرکشۍ په وجه باندې، د علم په وجه نه دی چې ودی ته علم نه دی حاصل. ومختلف الذین اختلاف نه دی کړی هغه کسانو اوتو الکتاب چې هغو ته کتاب ورکول سوی دی الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد کې د دې چې ودی ته علم ورکول سو بغیان بینهم، دی د خپل حسد د مال د ودې د شنامه چې هغه دی کم جوړ کړی ول په مدینه کې د هغه د بچاوولو دپاره دی د مسلمانانو سره بغض او حسد شروع کړي. اصل کې د دوی د بغض د حسد وجه غټه دا هم وله دی ویلې چې نبي په اسماعیلیانو کې رالی ولي نبي خو به نو د بنو اسرائیل او د بنو اسحاق حق ولو، بس پر دغه بنیاد باندې دی حسد و ضد شروع کړي. ومن یکفر بآیات الله، اخر کې الله جل شانو فرمایي چې کوم څوک د الله د آیاتو د الله د حکمو انکار کوي الله به د ده څخه ډېر ژر حساب واخلي. ډېر ژر حساب څه معنی چې د مازې مړ په برزخ کې به حساب شروع سي. تفصیلي چې بیا کوم حساب کتاب دی هغه به د قیامت په ورځ بیا ودی ته ښکاره سي چې دوی څونه په اوبو کې ډوبلو. فإن حاجوک، په دغه آیات کې الله جل شانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي وایي د دومرې وضاحت آبادي که بیا هم یو څوک د تا سره باز کوي، جګړه در سره کوي، دلایل بازي در سره کوي، بس ته د هغو سره باس مه کوه. بس هغو ته وایه چې ما ځان و الله ته حواله کړی دی او زما چې کوم پیروکاران دي هغو ته ما دا لار ورښولې ده. اوس ته ایمان راوړي که نه راوړي څنګه ده اوس سوچ پر وکړي. بس اوس که دوی ایمان راوړي خو ټیک ده، که نه راوړي
تا ته د پریشانی ضرورت نشته، ته په دې باندې ځان غمجن کوه مه. ولې ستا ذمہداري صرف تبلیغ کول دي. فإن حاجوک که چیرې دوی بیا هم د تا سره جګړه وکړي فقل تو ورته ووایه اسلمت وجهي لله، ما تابع کړی دی خپل مخ لله و الله ته. اسلمت وجهي عرب په دارنګه ځای کې استعمالوي چې انسان ګرد زندگی ګرد اختیار کلی وجزي و یو چاته ورواله کړي نو بیا دی وایي اسلم وجهه، خپل مخ یې حواله کړي، خپل مخ یې ور وسپاري، یعنی خپل دماغ، خپل سوچ، خپل نظر، د بدن تمام اختیار و ده ته ورحواله کړي. دا پرت فرمانبرداري کې دغه لفظ استعمالیږي. فقلت ورته ووایه اسلمت وجهي، ما تابع کړی دی خپل مخ لله و الله ته ومن اتبعن، او چې کوم زما اتباع کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع مصداق څوک دی؟ د نبی علیه السلام امت. په اول کې ابوبکر، بیا عمر، بیا عثمان، بیا علي رضی الله عنهم، بیا صحابه، بیا تابعین، بیا تبع تابعین، بیا علما، بیا تمام امت. وقل للذین تویا واغه کسانو ته اوتل کتاب چې هغه ته کتاب ورکول سوی دی ول امیین امیانو ته وایه اسلمتم، آیاتی ایمان راوړي. مفسرین وایي چې دغه آیات کې دغه ټوټه دا یو سوال دی به تورې دمکی نه سړی به چاته خبره ښه ورسمجاو کې به ورته څنګه دی اوس په پوه شوې سر دې په خلاصولو، څنګه دی اوس یې کوې که نه کوې، اسلمتم څنګه دی اوس تی تابع کېږئ، څنګه دی اوس تی اسلام قبلوئ. فإن اسلموا که چیرې دی اسلام قبول کړي فقد اهتدوا نو دی پر سیده لاره باندې سو. وإن تولوا که چیرې دی مخ واړئ فإنما عليك البلاغ، پر تا باندې خالي رسول دي. په دې کې خو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د طریقې تعلیم ورکړي چې د خلکو سره د حجت بازی او د دلایل او د بحث و مباحثو ضرورت نشته، بس ته خپله خبر ورته کوه، نور بیا ستا پر غاړه یو ذمہواري نشته، ستا پر ذمہواري خالی تبلیغ کول دي. دویم د هدایت اختیار الله جل شانو بیانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا په اختیار کې تبلیغ ورکول دي. هدایت په دا معنا چې ودی ته خالی لار روښي، او هدایت په دا معنا چې دی راولي پر لار سم کې د دې زړه د خبره قبول کړي او د تا سره ستا پر لار باندې روان، دا ستا اختیار نه دی، دا زما اختیار دی. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، که چیرې دوی مخ واړئ نو پر تا باندې خالی تبلیغ دی. والله بصیر بالعباد، ته تبلیغ کوه، مخ ته نه منل هغه بیا پر الله پرېږده. الله خپل بندگان ویني، الله خپل بندگان په نظر کې دی، الله به ورسره ګوري. پروردگار دې دا عمل کولو توفیق راکړي او الله جل شانه دې د دین سمج و موږ ته رانصیب کړي. زموږ د لپاره د نن په درس کې یوه خاص نقطه خو په د آخري آیات کې دا وه چې د دلایل بازي او د حجت او د فالتو بحثو مباحثو د دې څه مسلمان له ځان کتل پکار دي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم د دې شي ممانعات راغلي دي. او بل دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده، هغه زموږ د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هر امت دی د هغه به روش او طریقه دا دی چې ځان به اسلام ته حواله کوي، په دغه طریقه باندې به زندگی تیری. الله جل شانه دې وموږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت او د دین اتباع نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.